د مؤمنانو زنانو ته مو وایه یدنین علیهن من جلابیبهن الله وایي دی دې راواچوه په ځان باندې غټ غټ څادرونه جلباب به راواچوي. نو اوس یې د جلباب نه څه شی جوړ کړو؟ نقاب یې ترې جوړ کړو. نو دا وایي ځا وایي نوره پرده ده وایي سترګې خو په پردې کې نه دي که نه، نو په مغولو کې خو یو میم دی، نو په زنانه کې خو یو سترګې دي چې دا یې ښکاره. ولې الله ورته نه وایي چې زنانه دې دا نظر ښکته کړي؟ دا ورته ولې وایي؟ دا ورته ځکه وایي چې مسله خو د سترګو ورانه کړې جوړه کړې ده. نارینه ته وایي تم نظر ښکته کا، زنانه ته وایي تم نظر ښکته کا، خو مسله په نظر کې ده که نه. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا نظر دا د شیطان د غشو نه اهم غش دی، تیر دی دا هغه، او دا زنانه د هغه جالونه دي، په دې کې نارینه پساوي. نو جلباب زنانه ودرې کو. نو په هغه زمانه کې غټ څادر و. عبدالله بن مسعود د یوه سترګه به ښکارېدله، نور به هر څه پټ و، په دې به یې لاره لیدله چې چېرته د کندې کندرې نه ونه غورځي، نوره به مکمله دا پټه وه. او چې کله دغه آیات رالی چې دی دې راواچوه په ځان څادرونه، نو صحابیات یې په لارو کې کېناستې، داسې زنانه وه لارو کې کېناستلې او کور ته یو جواب ولېږلو چې په موږ پسې جلباب راوړئ، په موږ پسې غټ څادر راوړئ. نو بیا غټ څادر یې په ځان راواچلو او په پرده کې کورونو ته رالې چې څوک په وړوکي څادر کې وتې وه. نو اوس خو جلباب بس برقه ده ښه مزېداره، په برقه خو زموږ نه لاړه میراث ده روانه، بس ګناه ته څه ټیم به راشي، زموږ خلک به ګناه ته ګناه نه وایي. اوس یې ودروله حلوا بیبیا او کشمالی بیبی ودروله، او لږ ساعت بس ګوره تصویر یې نه و، هسې ودرولې وه. دا خو د ملانتي کار وکړو د یهود او د نصاراو. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه خلکو ته خیرې کړي چا چې زنانو ته کارونه سپارلي. د الله نبی ویل چې کله ستاسو مالداران دا بخیلان شو او کله ستاسو مشریا او کارونه زنانو ته وسپارودلی شوله، نو تاسو لا د مخ د ځمکې نه د ځمکې یخ بهتر دی، انې مړه شیه. او کله د الله نبی ویل چې ستاسو مشران دیندار او صلاح او نیکانو او ستاسو کارونه نارینه وکول، نو تاسو لا د ځمکې نه د یخ نه د ځمکې سر بهتر دی. نو دا وخت کې سوال کوه مرګ راوله ښه چې زنانه یې راوستله، او بله ورځ یو کس راوړله په پارلیمنت کې لګیا ده حضرته، وایي پلانې ذکیه وایي زما د کمرې خواته وایي دالته اذان کېږي او د مؤذن اذان وایي تیز دی، او وایي دې صاحب ته ووایه چې د اذان دې بند کا. اسلامي نظام دی، ورکوي وټ ورکوي، الله به خیر کړي ذات. اسلام را روان دی او پته نه لګیا چې په رشخه کې دی او که په ټانګه کې دی، را ونه رسېد. مولانا صاحب دله لګیو 15 کاله وشو، اسلام را ونه رسېد. طالب لګیو الحمدلله 14 کاله 14 کاله منډه ترلی واله، الله قانون یې ولا ناقص، اسلام یې پې ناقص کړو که نه. موچا دو مولان چغې وایي، سیاستدانم چغې وایي، هر یو وایي اسلام نشته. شیخ ولی الله رحم الله به ویل باغونه دی او ګلان دی او بوراګان پې بڼېږي، ای باغونه غواړي او ګلان غواړي، هلته ورته ګلان ناست دي چې دغه تخترکه ځایونه متاله خاورې څه شی کو، او یا تعالی زه اسلام غواړم. اسلام کې خو دغه بیا نشي راتللی، نو اسلام څنګه غواړي؟ نو بهر کې په زنانه د څه ده؟ دا ګوره د کور چیزې د کور وقرن فی بیوتکن، الله یې ګوره زنانه په کور کې اوسېږئ، بهر بار ته مه وځئ، ځان باندې غټ څادر یې راواچوئ، برخه وکړه نو پرده وکړه. او دا مسله م واوره چې په کوم آیاتونو باندې مونځ فرض دی، په کوم آیات باندې زکات فرض دی، په کوم آیات باندې روژه فرض ده، په کوم آیات باندې حج فرض کړی دی، په هغه آیات یې زنانه تا ته پرده فرض کړي. نو څنګه مونځ کوه او دارنګې پرده مه منه. نو افتؤمنون ببعض الکتاب، په بعض قرآن د ایمان دی او په بعض کفر. پرده غاړه و غاړه دا د زنانه و غاړه و دا نه ده، دا بنده غاړه دا د ښځو وه، او دا ایږدله غاړه دا زمونږ د هلکانو وه. هغو خپله غاړه موږ ته راواغوستله، زمونږ غاړه هغو واغوستله. اوس وګوره ایبا وی طالبه ده، او بعضې زمونږ دا مشهوره دي وی الحمدلله زما لور وی ترجمه م وکړل، او دارنګې وی زما لور د پلانۍ مدرسې نه فارغه ده، د مدرسې نه دی نه فارغه، د ډیران نه دی فارغه شي.
خو عملی زندگی ولا جوړه کا بابا وګورا ترجمه وکړه ټوله روجا قرآن ته ناسته وغاړې وګوره یګدله ده کونه ونغاړې نامه ته را رسېدلې وی ګوره د هغې عادلو پټې ته وګوره چې دا نری ده کو پیړه نو دا وایي زه قرآن ته ناست یم او یاره وایي ځان یې مړ کو دارنګې وی ګوره چې سینډل خو یې د کړپ نه دي الله یې ګوره داسې پیزار به نه پخو کوئ چې هغه اواز کوي او ټکا کوي د اس په شان